Hello, assalamu alaikum. Hope you all are doing great and fine. Today we have another kind of present tense, and that is present perfect continuous tense. As usual, we study the tense by four steps. The first one is diagram, and the second one is definition, and the third one is its uses, and the fourth and last one is its structures and examples. So let's begin in the simple Pashto. Diagram kamga workale as usual we draw the diagram a plus sign the mungham hagashan yo plus sign sa draw kale yo side term past tense likale bal term present په منځ کې چې کوم لاین دی هلته کې present لیکلی او ورپسې چې کوم رائټ هینډ سایډ دی هلته کې څه فیوچر لیکلی صحیح دی که نه ښه نو د پاست سایډ ته موږ څه 2022 لیکلی او اوس چې کوم ریسنټ ایئر دی ما خو دلته کې 2023 منشن کلی خو اوس چې کوم ریسنټ ایئر دی 2025 تاسو څه کولی شئ منشن کولی شئ چې کوم پریزنټ ټایم راځي هغه څه کولی شئ منشن کولی شئ ټیک دی که نه ښه د دې ډایګرام مطلب دا دی چې دا اکټیویټي په پسته کې سټارټ شوی وي دا کوم ایکشن چې دی دا په پاست کې سټارټ شوی او په پریزنټ کې به څه وي کنټینیو وي نو دا ډایګرام موږ ته څه کوي شو کوي چې دا کم ټینس موږ سټډي کوو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا موږ ته داسې اکټیویټیز ښایي چې په پاست کې به سټارټ شوي وي او په پریزنټ کې به کنټینیو وي او موږ به په دې ټینس کې د څه متعلق خبره کوو د وخت د مدت په باره کې د وخت د مدت یا د وخت د مودې په باره کې موږ څه خبره کوو صحیح ده که نه یا ډیوریشن اف ټایم په باره کې موږ خبره کوو ټیک ده که نه ډیفینیشن طرف ته راځو ډیفینیشن به تاسو ته ډایګرام هم بالکل کلیر شي نو ډیفینیشن موږ څه داسې کلی دی چې that tense which shows those activities which are started in the past and still is in progress and we are talking about duration of time ټیک ده که نه نو په پښتو کې سمپل میننګ دا دی چې هغه ټینس کوم چې موږ ته څه کوي شو کوي هغه اکټیویټیز کوم چې څه وي سټارټ شوي په پاست کې ټیک ده که نه او اوس هم څه په پراګرس کې مطلب کنټینیو وي اینډ وی آر ټاکینګ اباؤټ ډیوریشن اف ټایم ډیوریشن اف ټایم چې څنګه په پښتو کې ورته موږ وایو د وخت موده یا وخت کې مدت صحیح ده په اردو کې داسې میننګ راځي ټیک ده که نه اف ټایم په باره کې موږ څه کوو خبره کوو په دې ټینس کې دس ټینس ته به څه وایي مطلب چې دا اکشن کم دی دا د کم ټایم نه شوی یا د څونه ټایم دپاره دا اکشن کېږي صحیح ده په سمپل ورډز کې هم دغه مطلب دی داسې ټینس ته به څه وایي پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دویم چې کوم ډیفینیشن دی that tense which shows those activities which was in progress before another activity in the past over a period of time کوم دویم ډیفینیشن چې دی دا وایي چې هغه ټینس کوم چې موږ ته څه کوي شو کوي هغه اکټیویټیز کوم چې څه په پراګرس کې مطلب کنټینیو وي د څه نه د یوې بل اکټیویټي نه د یو بل اکشن نه څه مخکې ان د پاست پسې کې په پاست کې صحیح ده که نه په تیر زمانه کې ور ا پیریډ اف ټایم مطلب د یو ټایم دپاره د یو پیریډ یو مدت دپاره صحیح ده که نه داسې ټینس ته به څه وایي پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس به ورته وایي د هغې چې کوم یوزز دي نو هم بالکل د دې ډیفینیشن سره سیم دی ټیک ده که نه دغه دوه سمپل یوزز دي راځو د دې سټرکچر نه مخکې یو څو سمپل پوینټس ته ټیک ده که نه دا کوم هیز بین چې دی او هیب بین چې دی دا په دې ټینس کې څه کېږي یوز کېږي نو کوم هیز بین چې دی دا به د هی سره پروناون سره د شي پروناون سره د ایټ پروناون سره او د سینګولر ناون سره وه مونږ هیز بین لګو ټیک ده که نه او کوم هیب بین چې دی دا مونږ د وی سره د یو سره د دې پروناون سره او د آی پروناون سره او د پلورل ناون سره څه کوو یوز کوو یا لګو ورډ سره صحیح ده که نه ښه په دې کې سم ټایمز چې کوم پریپوزیشن دي دوه
هغه پکې یوز کیږي یو دی سنس او بل څه دی پار دی نو سنس چې کوم دی پوینټ اف ټایم موږ ته شو کوي پوینټ اف ټایم مطلب دا دی چې دا اکشن د کم ټایم نه سٹارټ شوی دی مطلب یو سپیسیفیک ډیټ په پکې یو سپیسیفیک پارت اف د ډے په پکې صحیح ده کنه یا منث په پکې ټیک ده لکه سنس 2015 یا سنس 2010 داسې بالکل فکس ډیټ په پکې مطلب پوینټ آؤٹ کوي به اشاره به کوي څه ته د ټایم د اکټیویټي چې کم ټایم نه سوي سٹارټ شوی هغه ټایم ته به اشاره کوي او پار چې کم دی ډیوریشن اف ټایم چې دا کار د څونه ټایم دپاره شوی دی پار به د دغې دپاره څه کېږي یوز کېږي ټیک ده که نه ښه راځو کم سینټنسز سټرکچر چې دی هغې طرف ته راځو ټیک ده ښه په دې کې چې کوم اولنی سټرکچر دی هغه دی پازیټیو سینټنسز سټرکچر نو as we usual study about the subject به اول راشي ټیک ده بیا ورپسې has been یا have been ټیک ده که نه مطلب has یا have been به according to the subject لګي صحیح ده که نه بیا ورپسې verb ing پام ټیک ده verb ing پام هم already ډسکس کړی دی بیا ورپسې یو object راشي او په لاست کې ورپسې full stop راشي صحیح ده ښه example ته راځو ٹھیک ده I have been I چې کوم دی مونږ یو سبجیکټ لګولی کوم چې پروناون دی بیا هم پسې have been لګولی according to the subject بیا هم پسې verb ing لګولی دی صحیح ده که نه بیا هم پسې یو څه لګولی یو object لګولی صحیح ده یو object هم پسې لګولی دی ټیک ده at پنجاب یونیورسټي تاسو مختلف پلیسز لګولی شئ نه since 2009 د کم ټایم نه د 2009 نو په دې سنټنس کې چې کم دی د دې مطلب دا دی چې زه څه کوم کیمستري چې کوم سبجیکټ دی دا سټډي کوم یا په شینګل یونیورسټي کې یا په پنجاب یونیورسټي کې د کم ټایم نه د 2019 ټیک ده که نه نو دا سینس چې کوم دی په دې ځای کې موږ ته دا ټایم څه کوو پوینټ آؤټ کو صحیح ده که نه مطلب موږ ته شو کو وښودو صحیح ده چې دا ایکشن د دې ټایم نه سټارټ شوی دی او اوس هم څه دی کنټینیو دی ټیک ده که نه ښه بیا چې کوم نیګیټیو کوېسچن سینټنسز سټرکچر دی په دې کې نو بالکل ایزی دی او سمپل دی اول به موږ سبجیکټ پوټ کو کوم چې پروناون او ناون دواړه کېدی شي بیا به هیز یا هیپ پوټ کو اکارډنګ ټو د سبجیکټ ورپسې به ناٹ ایډ کو بیا ورپسې بین ایډ کو ټیک ده که نه بیا ورپسې ورب ing فارم پوټ کو ټیک ده او بیا ورپسې آبجیکټ او بیا ورپسې فول سټاپ څه کو ایډ کو موږ ټیک ده ښه اگزامپل ته راځو صحیح ده موږ دلته کې بل اگزامپل لیکلی دی د دې he has not been painting the room since this morning وایي هغې چې کوم دی کوم روم چې دی هغې نه دی پینټ کلی د کم ټایم نه د نن سهار نه صحیح دی که نه نو دې موږ ته هم څه یو ټایم څه کو شو کو تاسو مختلف اگزامپل جوړولی شئ په پار باندې هم جوړولی شئ چې he has not been painting the room for 2 years هغې چې کوم دی د 2 کالو نه کوم روم د خپل هغې څه نه دی پینټ کلی ټیک ده ښه کوم تھرډ سټرکچر چې دی کوېسچن سینټنسز سټرکچر نو په هغې کې ول مونږ هیز یا هیپ ولګو ټیک ده اکارډنګ ټو د سبجیکټ بیا ورپسې سبجیکټ ولګو اکارډنګ ټو د ورب auxiliary verb has have صحیح ده ورپسې به وین پوټ کو بیا ورپسې verb ing فارم پوټ کو بیا ورپسې object او لاست کې ورپسې question mark یا sign of interrogation پوټ کو ټیک ده که نه ښه example طرف ته راځو has she been cleaning the kitchen since this afternoon بل چې کوم example دی have we been attending the language class since 2021 ٹھیک ده که نه نو بالکل ایزی اینڈ کلیر دی ٹھیک ده ښه کم نیگیټیو کوېسچن سینټنس سټرکچر چې دی هغه بالکل ایزی دی اول مونږ هیز یا هیپ پوټ کو ٹھیک ده بیا ورپسې ناٹ پوټ کو بیا ورپسې سبجیکټ بیا ورپسې بین پوټ کو بیا ورپسې ورب ing فارم پلس آبجیکټ پلس کوېسچن مارک نو اگزامپل ته به راشو اگزامپل نه بالکل تاسو ته کلیر کېږي کوم سټرکچر چې موږ لیکلی هیز
مونږ پټ کړی دی بیا هم پسې ناټ پټ کړی دی ورپسې مې یو سبجیکټ پټ کړی هی بیا هم پسې بین پټ کړی دی ټیک ده که نه بیا هم پسې ورب آی ان جي لیوینګ پټ کړی دی ان this house بیا هم پسې یو آبجیکټ پټ کړی دی صحیح ده هاوس سینس 2015 ټیک ده که نه ها بیا پسې چې کوم دویم اگزامپل دی هیپ ناٹ یو بین ایټینګ the oily food after heart attack صحیح ده کنه نو دا سره یو ډیوریشن اف ټایم موږ ته څه شو کوي صحیح ده ها بل چې کوم پیپت 1 سټرکچر دی هغه د انفارمیشن کوېسچن سنټنس سټرکچر نو په دې کې اول موږ ډبلیو ایچ ورډز پټ کوو بیا هیز یا هیپ پټ کوو ټیک ده ورپسې به سبجیکټ پټ کوو ورپسې به بین پټ کوو بیا ورپسې ورب آی ان جي فارم پټ کوو اینډ نیکسټ آبجیکټ او اینڈ کې ورپسې کوېسچن مارک څه کوو پټ کوو ټیک ده که نه ها اگزامپل ته به راشو وین ٹھیک تھا وین موږ د ډبلیو ایچ ورډ نه راغستی دی بیا هم پسې هیز راغستی دی او هیم اکارډنګ ټو د هیز لګولی بیا هم پسې بین لګولی دی ټیک ده که نه کم سټرکچر چې موږ لیکلی د هغې متعلق دی بلکل د هغې سره ریلیټډ بیا پسې موږ پیکسینګ کوم چې ورب آی ان جي دی او بیا پسې یو آبجیکټ لګولی د کار ټیک ده که نه بلکل ایزي اینډ سیمپل دی ټیک ده ها د تھرډ اگزامپل ته راځو how have you been working on computer نو موږ اول ډبلیو ایچ ورډ لګولی ورپسې هم هیپ لګولی دی ورپسې هم سبجیکټ بیا هم پسې بین بیا هم پسې ورب آی ان جي او لاست کې هم پسې یو آبجیکټ کمپیوټر او اینډ کې پسې کوېسچن مارک یا ساین اپ انټروګیشن پټ کړی دی ها کم لاست سټرکچر چې دی نیګیټیو انفارمیشن کوېسچن سنټنس سټرکچر نو په هغه چې کوم دی اول ډبلیو ایچ ورډز دی صحیح نه کوم چې موږ الریډي ډسکس کړی دی لیټل بیټ انشاءالله په هغې به هم ویډیو جوړو بیا پسې به هیز هیپ پټ کړو ټیک ده ورپسې به ناټ پټ کړو بیا به سبجیکټ بیا به بین ورپسې به ورب آی ان جي فارم پلس آبجیکټ او په اینډ کې به پسې کوېسچن مارک موږ پټ کړو ټیک ده که نه اگزامپل ته راځو نو اول موږ چې کوم دی ډبلیو ایچ ورډز پټ کړی دی بیا هم پسې هیز پټ کړی دی بیا هم پسې ناټ پټ کړی دی بیا هم پسې سبجیکټ پټ کړی دی نو مطلب چې کوم دی په دې ځای کې لږ یو مسټیک شوی دی صحیح ده که نه دا کم سبجیکټ چې دی ټیک ده بلکل ټیک دی سوري سبجیکٹ اور پسې بیا بین راغلی بلکل ټیک دی ها سوري فار دیٹ ټیچینګ ان جی ایچ ایس رینپور سینس 2019 صحیح ده که نه نو موږ وای اول پټ کړی ډبلیو ایچ ورډ بیا هم پسې هیز صحیح ده بیا هم پسې ناټ لګولی ټیک ده او بیا هم پسې سبجیکټ لګولی کوم چې هی دی بیا هم پسې بین بیا هم پسې ورب آی ان جي فارم لګولی او بیا پسې موږ یو آبجیکټ لګولی او کوم ډیوریشن اف ټایم چې دی یا پوینټ آوټینګ اف ټایم چې دی هم پسې هم څه پټ کړی دی ټیک ده که نه کوم بل اگزامپل چې دی ویر هیپ ناٹ یو بین where have not you been writing a letter صحیح ده که نه نو موږ ډبلیو ایچ ورډز لیکلی دی بیا هم پسې هیپ لیکلی بیا هم پسې ناټ لیکلی دی بیا هم پسې سبجیکټ پټ کړی دی بیا هم پسې بین پټ کړی دی بیا هم پسې ورب آی ان جي او په لاست کې هم پسې یو آبجیکټ پټ کړی دی ټیک ده که نه نو بلکل دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس چې کوم سټرکچر و د هغې چې کوم ډیفینیشن و او اګزامپل و هغه کلیر شو دلته کې موږ څه وربز لیکلی او د هغې مختلف فارمز هم لیکلی هغه یو شارټ شان ډسکس کوو صحیح ده که نه نو هغه تاسو په دې ټینسز کې بیا یوز کولی شئ صحیح ده د هغې چې کوم موږ لیکلی دی فسټ فارم موږ لیکلی سیکنډ فارم هم لیکلی او تھرډ هم لیکلی دی د فسټ فارم ته چې کوم دی بیس فارم هم وایي او د سیکنډ ته پاسټ فارم وایي او د تھرډ چې کوم دی پارټیسیپل فارم هم وایي صحیح ده که نه ښه نو اول چې کوم دی موږ میټ لیکلی د هغې چې کوم سیکنډ فارم دی هغه دی میټ او د هغې چې کوم تھرډ فارم دی بلکل سیم دی د سیکنډ سره هغه هم څه دی میټ دی بیا چې کوم دویم ورب دی ایکشن ورب دی هغه دی سینګ صحیح ده بیا پسې د هغې چې کوم سیکنډ فارم دی هغه سنګ دی او کوم تھرډ فارم چې دی د هغې هغه هم بلکل سیم دی د سیکنډ فارم څخه سنګ ټیک ده که نه ښه
بیا چې کوم بیس پام دی another one هغه کوک دی کوم سیکنډ پام چې دی هغه کوک دی ایډي اضافه شو ده بل چې کوم دی هغه هم څه دی سیم دی صحیح ده کوکډ کوم تړ پام چې دی بیا پسې answered او لاست ون چې کوم دی کوم تړ پام چې دی answered لايو lived ٹھیک था read और सा read ठीक था करना dance बिल्कुल इजी थी सही ना make mates बिल्कुल इजी swim teach taught د اکثر بیا موږ د think taught سره کمپیر کوو نو حالت کې په کیسه پرابلم کریټ کیږي نو دل کې اکثر ایشوز راځي دل کې فوکس کوئ cheated visited बिल्कुल सिंपली climbed دا بل چې کوم دی پایټ بیا پسې پارت د سیکنډ پام دی او پارت تړ پام هم دی watered او سا watered بیا چې کوم پیکس دی پیکسټ نو دا مختلف چې کوم فارمز او د ایکشن ورب هغه تاسو په ټینسز کې څه کولی شئ یوز کولی شئ ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بیا ملاقات کیږي که ویډیو خوښ شوي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ thank you for watching